الله رب العزت ارشاد دے چې تاسو امانتونه خپل حقدار خلقو ته ادا کړئ. ان الله یأمرکم ان تودوا الامانات الى اهلها. ای زما بندگانو، حقدار خلقو، اهل خلقو، مستحق خلقو ته امانتونه ورکړئ. د امانت تشریع اسلام کې ډیره وسیع ده، خو عموما مالی امانتونو کې دا خلق استعمالی. نور د دینه مراد دام دی چې اقتدار صحیح خلقو ته ورکړي. مشران عہده د امانت چې کومه عہده ده یا عہدې چې کوم تاسو سره امانت دی هغه صحیح خلقو ته وسپارئ. یو سړي تا خبر وکړله نو دا تا سره امانت ته د دې خیال ساته، د دې رازداری بمبل چاته نه کولاوي، او دا شان تا سره چا د پیسو امانت کې غوسته د دې خیالو ساته. نو دا یو وسیع مفهوم لري. خو نن سبا چونکې سیلاب راغلی دی، اکثر خلکو له خلکو امانتونه ورکړه، چا د بار ملکونو نه راولېږل، اورسیز پاکستانیان او د نورو ملکونو تر دې پورې د کافرانو ملکونو د طرف نه هم امانتونه راغلي دي. بعض امانتونه حکمران سره دي، هغې له ورکړي چې دا په خلکو باندې تقسیم کړي. بعضې کونسلران ناظمانو سره دي، بعضې علماء کرام او د علاقې مخورس کسانو سره دي. نو دا آیات ټولو ته مخامخ دی او دا ټولو ته خطاب دی، ان تودوا الامانات الى اهلها. امانتونه صحیح خلکو ته ورسوي. چې کوم انسان امانت کې خیانت کوي، الله قرآن کې وی ان الله لا يحب الخائنین، وی دا خیانتګر انسان زمانه دی خوښ. نو دا الله چې څوک ناخوښه وي بیا دنیا کې هم په هغه عذاب راولي، آخرت کې هم په عذاب راولي، ځکه دا د الله دشمن شي. نو دې وجې نه عزتمندو د خیانت نه ځان ساتل پکار دي. زمونږ ملکونه ولې نه مخکې کېږي، زمونږ ادارې ولې نه مخکې کېږي، زمونږ اقتدار والا خلک ولې نه مخکې کېږي؟ دوی عزتمندو هغه پردي امانتونه چې د حکومت د خلکو د سره پراته هغه هم پوره نه رسوي. د خپل جیب نه ورکول دا خو سوال نه پیدا کېږي، خپله پیسه خرج کول د دې خو ته سوچ هم نشي کولی. خو کم از کم هغه کافرانو خلکو او هغه خلک چې هغه وزداره خلک دي، کوم شیونه را لېږلي دي چې دا د مستحقینو ته ورسي، دا هم غټه خبره ده. نو دې وجې نه عزتمندو خیانتګر قوم د الله نه دی خوښ، خیانتګر قوم د الله نه دی خوښ. نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې راځي چې قومونو ته شکست ولې کېږي؟ هر قوم دا غواړي چې موږ اعلی او بالا شو او موږ ته شکست نه کېږي. نو دا ولی او کیږي خلکو ته؟ نو دا ولی کیږي؟ یا چې کوم قومونو ته نه کیږي نو دا ولی نه کیږي؟ دا غي په حدیث کې وجه بیان شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان لم تغل امتی لم يقم لهم عدو ابدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زما امت کې چې یو کار نه بشمار کارونه نه خودلی، ډیر طویل او اوږده وظیفې او کارونه او عملونه نه دي ښودلي. وایي زما امت کې چې یو عمل نه وي، یو کار نه وي، یو دشمن بم د مخې ته نه ټینګېږي، یو دشمن بم د مخې ته نه ودرېږي. عموما انسان د دشمن نه یریږي، ځکه که تا سره ډېر نعمتونه خو چې دشمن د باندې ډزو کړي نو بس هر څه د نه پاتې شو، سبب یې وکړي په دې نعمت باندې. اصل چیز د دشمن نه حفاظت دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای زما امت چې کله غلول نه کوي، خیانت نه کوي، نو لم تقن وی نه به ودرېږي عدو ابدا. وی زما امت سره به لهم دوی ته به چرته یو دشمن مخامخ ونه درېږي، یعنی ټینګ به ورته نشي. دیو جن ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایل یو ځل یو قافله رااله د جنگ نه، نو هغه ته تپوس کو هل يثبت لكم العدو حل بشات؟ وی تاسو چې کوم قوم له جګړې لتلی وي هغه تاسو سره د
چیلې د لوشلو په مقدار باندې درته ټینګ شو که نه، څومره وخت چې انسان چیلې نه پی لوشي دومره درته ټینګ شو که نه، هغه ورته ویل جي او دومره خو راته ټینګ شوي وو، دومره زر خو موله شکست نه ورکړی، بلکې چې یو 3 چیلې څومره وخت کې لوشي د دې نه هم راته زیات ټینګ شوي وو، بیا د هغې نه پسه موله شکست ورکو. نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ورته د دې حدیث په رڼا کې ویل قال ابو ذر غللتم ورب الكعبه، وای زما دې قسم وي تاسو کې بچا خیانت کړی و، ځکه درته هغوی نه ټینګېده، ځکه درته هغوی ټینګ شوي وو. نو دې وجې نه عزتمندو موږ او تاسو له د دې څیزونو نه ځان ساتل پکار دي. عباداتو کې عزتمندو د عباداتو وقعت، د عباداتو اجرونه او د عباداتو حیثیت دا ګناهونه ختمي. بعض وخت کې عبادت زمونږ زیاتی خو موږ چې کوم پرهیز دی د هغې نه ځان نه ساتو، لکه اوبه شته خو په سورۍ چاټۍ کې پرتې دي، سالن شته خو هغه چې کوم دیګچې دی هغه دیچکې ګنده دی، دیګ ګنده دی، پتیله ګنده ده، نو هم هغه سالن سبا ستا په کار نه راځي یا خو بوی خراب شي. دقه شان ډېر عبادتونه موږ او تاسو نه په خیانتګرۍ باندې، په دروغو باندې، په غلا باندې، په رشوت باندې، په بدخواهۍ باندې، په دشمنۍ باندې، په دې بد اخلاقۍ باندې موږ نه ضایع شي. نو د دې خیال ساتل پکار دي عزتمندو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا الفین احدکم یجیء یوم القیام على رقبته بعیر له رغاء، وی قسم دی وی د قیامت پر ورځ به زما بعض امتیان مال داسې حال کې راشي چې د چا په سټ به اوښ ناستی، د چا په سټ به چیلې ناستی، د چا په سټ به مال پروتي، بوج به پې پروتي، او بیا به دا وی چې ما خلاص کا، ما خلاص کا، ای زما نبی ما خلاص کا د دې هغه نه، او باقاعده وی هغه چیلې او هغه اوښان به رمباړې وی د په دې سر باندې. مطلب دا دی دا به شرمیم چې لکه دا هغه سړی چې دې سیز کې خیانت کړی او دی پټ کړی، هغه سیز به باقاعده اوازونه کوي. فرس له حمحمة، نبی اسلام وی که اسوي نو هغه باقاعده هنار کوي، आवाज به کوي، چیلې به اوازونه کوي. نو او ما ته وی یا رسول الله اغثنی، یا رسول الله اغثنی، اے زما پیغمبره ما د دې بلا نه خلاص کا، د دې سیز نه بوج نه خلاص کا. نبی اسلام سوی فاقول و اذا ورته ویم لا املك لك شيئا قد ابلغتك، نه 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 د دې نه زوستا نشم ساتلې چې تا په خپل لاس په دې باندې ځان اخته کړو، د دې اختیار اوس ما سره نشته. نو سوچ کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما سره د دې د بچ کولو اختیار نشته. د دې د سړی چې کوم سړی خیانت کړي وي، بیا قومي خیانت غټه ګناه وي، سرکاري خیانت غټه ګناه وي، قومي سطح سره هغه چې کوم خیانتو کې هغه غټي ځکه هغه کې د ډیرو کسانو یې صحیح، نو د ټولو ته مجرم شوي. دی وجه نه عزتمندو نبی اسلام وی به بزس تاسو مدد نشم کولای، دا د بخاری او د مسلم شریف حدیث دی. نو خیانت عزتمندو ډیر خراب شی. نو خیانت ال ختمی کی سړی امانتداری کوي، خیانت د امانت الټه دی. چې کوم سړی امانتګر وي نو به دا به خیانتګر نه. نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی او د فتنو حدیث کې بیان شوی، باب الفتن. نبی علیہ السلام بعضی پیشن گویانی کړی دي، وی زما امت کې به آخري وخت کې یو مرض راشي، امانتدار سړی به زما په امت کې نه ملاوي، لوی لوی آبادیانی به وي، په دې کې به داسې خلک وي چې بهادر به ډېر زیات وي، داسې کس به هم پکې وي چې هغه به خوش اخلاقه ډېر زیات وي، خوش اخلاقه خلک به پکې ملاویږي، بهادر خلک به پکې ملاویږي، عقلمند خلک به ملاویږي. تاسو ګورئ څومره لوی لوی ساینسدانان دي، څومره لوی لوی لیډران دي، د هغوی خبرې چې واوري ته به یې ولده دنه خو زیات عقلمند نشته. د هر یو پارټۍ لیډر هغه سره په بورو بورو باندې عقل دی، دومره دی چې په دې ټول خلکو یې تقسیم کړي نو یو کس به هم پکې بېوقوف پاتې نه شي، دومره ډېر عقل دی ورسره په هر یو سره. ځکه د هر یو بیان چې واوري ته وایې کوم ټو دی پوینټ خبره یې وکړله، زبردسته خبره، که دته د ملک اواله شي به د ملک باغ باغ دی، چې هغه راشي بیا هغه نه وار پار خطایي، بیا هغه بل ولي ځکه دا ټول عزتمندو دا خیانتګر دي، امانت صحیح ځای کې نه سنبالي، امانت اهل خلکو ته نه سپاري. نو نبی اسلام زما امت کې به عقلمند خلک وي، د بهادرو صفتونه به کوي خلک،
دا ټول به وي او خوش مزاجه خلک به هم وي. یاره مړه پلانې سړی چر څنګه دی خو ډېر ښه سړی دی، مړه چاته بد رد نه وایي. هلکه دا خو خپل عمل دی، قوم دپاره یې څه کړي، علاقې دپاره یې څه کړي، د خپل خار دپاره یې څه کړي دي. د دې تپوس دی وکړه، اخلاق یې ځان له کار دی، د هغې به ورته الله اجر ورکوي. بهترین انسان دا دی خیر الناس من ینفع الناس، بهترین هغه دی چې بل نه فایده ورکړي وي. نو نبی اسلام وایي زما په امت کې به بهادر وي، عقلمند به وي، خوش مزاجه به وي. خو قسم په الله د دې انسانانو په زړونو کې او د دوی په بدنونو کې به د یو رایب مقدار هم امانت نه وي. بیمانه کسان به وي. د دې په اخلاق مطلب څه شو، د دې په اخلاق هم کېږي زما لیډر خوش اخلاقه دی، چاته بدې ردې نه وایي. بهی خلکو له څه کړي، خوش اخلاقي دی، موږ تپوس نه کوو. بهی زموږ لیډر بهادر ډېر دی، امریکا ته سترګو کې سترګې اچوي. بهی هغه ځان له کار دی. پاکستان له څه کړي دي، زموږ ملک له څه کړي، زموږ خار له څه کړي دي. د دې تپوس کول پکار دي. من خلق د سړی په واسکټ باندې هم دوکه شو، د سړی په زلف هم دوکه شو، د سړی په سټایل هم دوکه شو، د سړی په بهادرۍ دوکه شو. بهادري خو یو عمل دی، الله پکار راځي چې انسان هغه بهادري د خپل قوم دپاره استعمال کی، ځان دپاره استعمال نه کی. نو دا د بخاري حدیث دی. نو دی وجې نه عزتمندو لږ شان خیال کول پکار دي چې بی ما د امت دپاره څه کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به عموما چې کله جهاد به وشو نو غنیمت به تقسیمېدو. یو ځل د نبی یو غلام د نبی اسلام زمانه کې یو غلام هغه شهید شو. چالو ویل فلانې شهید، فلانې شهید، فلانې شهید. نبی اسلام ویل پام کوئ هر چاته شهید مه وایئ. مونږ چې وړوکی کار مو شو هغه هم شهادت کې راولو. هغه باقاعده جنگ کې شریک شوی و. اوس خو د جهاد موږ سوچ هم نشو کولی چې داسې یو کس به را پیدا شي چې به جهاد له لاړ شي او هغه به کور ته به ټوټې ټوټې بدن خلک راوړي او د هغې نه به وینې ساسي او موږ وایو چې دا شهید دی. د دې خو موږ سوچ هم نشو کولی عوامي سطحې سره چې داسې به راشي. هغه باقاعده شهید و. نبی صلی وسلام ته خلک ویل شهید دی، شهید دی، شهید دی. هنیئا له الشهادت یا رسول الله، یا رسول الله مبارک شه پلانې خو شهید شو. نبی اسلام ویل کلا هر سړي باره کې داسې مه وایي، داسې نه ده. والذي نفس محمد بیده، زما ستا چې د چا په لاس کې ده زما د په حق رب باندې قسم وي. ان الشملة لتلتهب علیه نارا، د صرف یو صادر قدر یو کمیس قدر یې پټ کړی و، سیټ ته کړی و او قسم دی د هغه صادر لمبې په دې باندې بلی شوي دي. مطلب دا دی انسان له عذاب ورکولی کېږي. دا یو داسې خبره. نو بیا یو سړی رالی وایي چې یو سړي سره یو تسمه پاتې بشراکن او شراکین، تسمه ویلی کېږي د دې بوټ او د سپلی چې کوم تاري پخوا به دا تارونو باندې تړله، اوس هم بوټان په تارونو تړي دي، تسمه وایي. وایي چې که چا سره یو تسمه قدرې پاتې شوي وي نبي سلام ورته فرمایل که شراک من نار او شراکان من نار، که چا سره د یو بوټ او د سپلی یو تسمم پاتې شي یو تار، دا به هم د قیامت په ورځ او په قبر کې د اور تارونه جوړیږي. مطلب دا د اشاره دی خبرې ده چې ادنا سیزم پردې ځان سره مه ساته. که ساتلی دی نو بیا صحیح وساته، یا چې حقدار دی د رسولی دی حقدار ته رسې، ځان له به پکې حصې نه پیدا کې. زمونږ کسان عزتمندو چې مال دی ورته حواله کو بس ځان له به کې بیا تقسیم کی. د دې ورته یو باقاعده یو واقعه او د لطیفې په طور باندې پورا یو وضاحت کوم چې د امانت په خبرو باندې پوه شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امانت دومره تاکید بیان کړی دی چې حدیث کې وی لا ایمان له من لا امانت له. وی خبره سپینه ده او آسانه ده، بس مړه وی چې کوم سړی امانت خیال نه ساتي وی دا ایماندار هم نه دی، د ایمان هم نشته. لنډه خبره وی دا څومره ګناه وی او څنګه به وي. نبی اسلام وی لا ایمان له، مړه د ده خو ایمان هم نشته دی، ده ته بیمانه ویل پکار دي. کوم لا امانت له چې یو سړي ورته امانت کې غوستو بیا د غریبانانو د سیلاب زدګانو او سیلاب وهلو
او د غمزپلو مال د سیټ تکړه دی نو دته ته ایماندار وې لا ایمان له زه پیغمبر وایم چې د ایمان نشته تاسو لاړ شئ عزتمندو په دې سیلابونو کې څومره مالونه ویل قسم دی زمونږ وزیر اعظم چې کوم زمونږ بعضې لیډرانو چې کوم مالونه راغونډ کړي بس دا کم کافي دي یو سړي له 1 روپۍ ورکول هم نه دي پکار دوه درې لیډرانو چې دا څومره مال راټول کو په دې دنیا کې بس دقه مال هم د سیلاب زدګانو دپاره ډېر شی دی زما استاد 1 روپۍ ضرورت هم نشته خو سوال دا دی چې دغه مال ده راټول کړی دی کوم ځای کې تقسیم کو یو لیست جوړ کړي روزانه د هغه لیست په ټي وي باندې ورکوي چې د پلاني علاقې پلاني نوم دی علي پلاني کس ته دومره روپۍ میلاو شوي دوی څه کوي روپۍ نه ورکوي بهی نقدي روپۍ سړي له ورکه جی دیګ مې پخ کړی دیګ چې هلته نه رارسي او هغه سیلاب والا ته رسي یا په لاره باندې څښا شوي ګرمي ده که نه یاره ګرمۍ کې ګرم شی څښا کېږي که نه څښا کېږي چې هغه ته رسي هغه څښایي یا بیا چې کوم دی عزتمندو دغه رالي دیګ ورکوي نو بس چې په روډ باندې کوم کسان ناست دي که هغه ملنګ دی که هغه فقیر دی که نه دی بس هغې له تقسیموي وایي جي دا دي بس سیلاب والا غریبانان هغه ډېره غیرتمند خلک دي هغوی ریډونو ته نه راوځي هغې کې لس کسان غریبانان چې ډېر زیات غمزپري دي هغه روډ ته راوتي دي کوم چې خیرتي خلک دي کوم چې ایمانداره خلک دي هغه بار روډ ته د سر راوځي نه هغه شرمېږي بل اوس یو ښځې پوسټ ورکړی دی هغې له چېرته یو تیلی وړه ورکوي وایي تصویر وباسه 50 روپۍ تصویر وباسه هغه ښځې داسې بیان ورکړی دی دا ټولې شرمولي دي وایي ستاسو ښځې راولئ زه به ولې 1 لک روپۍ ورکم او زه به ورسره تصویر وباسم چې دا د فلاني ښځه ده دا د فلاني ښځه ده وایي موږ خو خیرتمندو پښتانه یو په 10 روپو ګیلاس باندې ته تصویر وباسئ نو دا حال دی نو عوامو ته مال نه رارسېږي ګینې چې کم لیډرانو سره پیسې دي زموږ مطالبه ده د هغوی نه بهی هغه د مالونه داسې نه تقسیموي چې د ټرک تصویر وباسي ټرک تصویر څه وباسي باقاعده راشه او د علاقې د جومات امام سره میلاو شه د ټولو نه زیات امام علاقې والا پیژني هغه ته امام صاحب د 10 کسانو نومونه راکړه چې دې علاقه کې د هغوی کور غورځېدلی دی اصل شی خو کور دی څوک کور نه جوړوي د 10 روپو پاپړ یې راغستي دي د 200 روپو وړې راغستي دي او د 300 روپو چې کوم دی عزتمندو یو منرل واټر یې راغستی دی او یو تیلی کې اچولی دی او کور په کور یې ورکوي نو د دې خو نیمه ګینټه کې دا ختمیږي یا د یو ټایم روټۍ د ختمه شوه قیسه ختمه ستا هغه لیډر چې پیسې راغستې وي چا 500 ارب روپۍ چا 200 ارب روپۍ چا کرب روپۍ راغستې دي بیا د ترکي نه چې کوم مال را روان دی د دوبۍ نه چې کوم مال راغلی د هغې لیست راکړه دا چا واغستو تاسو ټول د خپل لیډرانو نه دا مطالبه کولی شئ نه ته خو یې وکړه چې دومره سپېړې وخورې چې آینده زنده‌باد مرده‌باد هم نه کېده خوله به دې کږئ زنده‌باد به هم نشي کولی ولې د داسې لیډرانو دپاره خپل اخلاق خرابوئ ګینې زما په خیال چې 2-3 لیډرانو له څومره روپۍ راغلي دا ټول عوامو ته ښه ترتیب سره رسي بل چاته د 1 روپۍ ورکولو ضرورت هم نشته خو صحیح ترتیب سره نه تقسیموي هغه ټولې ګپلي دي ځان له وی راوی څه خپلو چې کوم د لیډرانو سره خپلې چمچي دي هغوی له ورکوي څه ته هغه چمچه وخوري څه لیډر وخوري څه د چمچې بیا بله چمچۍ د هغه چمچې بیا بله چمچۍ دا خو هر یو ځان له چمچې ساتلي دي نو بس یو چمچه چې تی خوري نو آخره کې بس هغه له خالی چمچه ورکي وایي زمانه دا والا چېرته حلواله به دې په کار راشي هغه وایي ما کار حلوا نشته نو بس خالی چمچه به زه وکم دا حال دی وجې نه لږ سوچ ځان کې پیدا کړي عزتمندو نو ایمان نبی السلام وایي ایمان هم په هغه سړي کې نشته چې کوم کې امانتداري نه یو حدیث کې راځي نبی السلام وایي جنت ته تک آسان دی 3 عمله باندې انسان جنت ته شي جنت ته تک آسان دی 3 عملونه ګوره زمونږ د څومره لانګ کورسونه وي نبي اسلام وایي جنت ته تک شارټ کورس دی 3 اعمال اسلام څومره آسان دی 3 عملونه دي اسانۍ سره تات بوځي من جاء یوم القیامه بریئا من ثلاث وایي کوم سړی چې د قیامت په ورځ په داسې حالت کې رالی چې د هغه په عملنامه او پرچه کې 3 شیزونه نه وو 3 شیزونه نه دا بریو دخل الجنه جنت ته به داخل شي جیسه شي الکبر والغلول والدین یو پکې کبر نه متکبر انسان نه که غریب دی خو متکبر دی که مالدار دی متکبر دی سخا دی چې کبر پکې نه وي کبر پکې نه وي دویم پکې خیانت نه وي پردي مالونه نه خوړلي
پردي حقونه نه خوړلي او دریم د چا په قرض نه چې دا درې سيزونه چاني بس جنت ته داخل شو. څومره آسان کار دی عزتمند. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي بعض کسان داسې وي هغه په خپله خیانت نه کوي. بعض کسان داسې دي هغه خپله ډېر ایمانداره خلک دي، مسجد کې مونځ هم کوي، داسې نور ښه کارونه هم کوي، خو چې کله د ده لیډر خیانت وکړي که نه یا د ده مشر یا د کونسلر او ناظم صاحب او دنه څوک تپوس وکړي دا ښه سړی دی په خپله د چا یو روپۍ هم نه ده خوړلی دنه تپوس وکړي هلکه هغه ستاسو فلانکي لیډر چې هغه پیسې راوړي هغه یې څه کړې نه 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 زمونږ لیډر داسې سړی نه دی نه 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 جی داسې خبره نشته دی زمونږ لیډر داسې کس نه دی. نو د داسې سړي باره کې نبي علیه السلام څه وایي ګوره هره خبره په قرآن او حدیث کې وضاحت سره پرته ده. ګینې داسې لیډران د نبي اسلام زمانه کې هم نه او داسې خیانتګر د نبي اسلام زمانه کې هم نه. هلته یو کمیس په چېرته سیټه شو داسې وړوکې شی دلته پوره ټرکونه سیټه کېږي خو چې کوم سړي نه ته تپوس وکړي چې ستا لیډر هغه ستا مشر هغه ناظم صاحب هغه ګیري والا هغه بېګیري فلانې نه نه جی زمونږ مشر بس د کرپشن خلاف دی او حالانکې هغه لیډر یې کرپشن کړی وي هغه غلي. نو د دې سړي شه د دې مونځګزاري سړي چې دا خبر وکړه څه به وي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من یکتم غالا فانه مثله کوم سړي چې د خپل لیډر او د خپل مشر خیانت پټ کو وایي دام خیانت کر دے دام خیانت کر دے. دا یاد لري عزتمند د بل چا دپاره ایمان څه خرابوي چې تاسو څوک وایي فلاني کس داسې کړي دي وایي خدای دې غر کي که زما لیډر دی که الله دې تباه کی الله دې زمونږ ځان خلاص کی الله دې زمونږ دا پاک وطن خلاص کی. خیرې کوئ عزتمندو خیرې ډېر زبردست شی دی دې زمانه کې یو شی دی چې چلیږي بس هغه خیرې دي ځکه ټول مظلومان دي او د مظلوم خیرې قبلیږي حدیث کې راځي وایي الله ورته د اسمان او د عرش دروازې او پردیم لري کې خیرو والا ته. زمونږ د حکمران ولې تباه دی خو وجه دا یو حکمران هم نه ټینګېږي ولې دوی ته خپل کسان هم خیرې کوي. هلته خو زنده‌باد مرده‌باد چې ته ځان له تپوس وکړې چې هلکه کار یې خدای دې غر کي والله څه به وکړو نو اوس هر یو سړی سوړي دی نو یو خیره خو ورته ټول کوي نو ځکه یو حکمران هم نه ټینګېږي ځکه دوی د خلکو خیرې اخیستې دي. نو دې وجې نه عزتمندو لږ خیال ساته د دې په چالاکیانو باندې مه ځئ. چالاکي خو ته یو 2 میاشتې یو چالاک سړي سره تېر کړه ته به هم سبا چالاکي دروغ به ویلی شي. زمونږ غریبانان خلک هم غلي ناست دي هغوی څه وکړي